أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى قال الحكيم وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بحث مو د ماه مبارک رمضان په سلسله کې وو. د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام یو مبارک حدیث دی. دی حدیث کې رحمتا للعالمین پیغمبر خپل درجه واجب شونې فلسفه هم بیان کړی دی. هغه حدیث دغه دی: انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك ان الغني كلما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله تعالى ان يسوي بين خلقه ويزيك الغني مس الجوع والعلم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. پیغمبر اکرم خپل ځان نم نه دی ویلي خدای نه یی څه خدای دغه روژه فرض کړله واجب یې کړله. انما فرض الله الصيام څه خداوند متعال خپلو بندګانو باندې روژه فرض کړله واجب یې کړله مقرر یې کړله. څه شي دپاره؟ لیستوي به الغني والفقیر څه د روژې ساتلې په سبب سره د امیر دولتمن و د غریب و د ګتا په منځ کې مساوات برابري قایم کړي. ویلې وذلک و دغه خبره څه د روژې په سبب سره د امیر و غریب په منځ مساوات قایم شي. ان الغني كلما اراد شيئا قدر عليه څه کله امیر و دولتمن انسان جیبې پیسونه ډاک دی هر وخت باندې د هر څه شي اراده وکړي قدرت و طاقت لري څه ځان دپاره هغه شی مهیا کړي اماده یې کړي وایخلي. که ښه سبزي زړه وغواړي که ښه میوه یې زړه وغواړي که ښې غوښې زړه وغواړي نو دا قدرت و طاقت لري. فاراد الله تعالی ان یسوي بین خلقه خداوند متعال اراده وکړله او ویې غوښتل څه د روژې ساتلې په سبب سره د خپلو مخلوقاتو د خپلو خلکو څه کوم دي پیدا وکړي دي مخلوق دی هغه منځه تسویه برابري مساوات قایم کړي. وان یذیک الغني مس الجوع والعلم لیرک علی الضعیف ویرحم الجائع څه کله یو انسان روژه وساتي روژې کې الوږه حس کی تنده حس کی الوږه و تنده یې څه کله برداشت کړله نو بیا د بل غریب انسان د الوږې تنده احساس ورته هم وشي. څه کله مس کوونه خود لفظ مس استعمال کړ دی پیغمبر اکرم. مس هغه شی چې لاس کې یو شی ونیسي لکه لرګی دی سخت دی انسان ته پاته ولګېدله. کپړې لاس کې ونیوللې ملوچ دي پاته ورته ولګېدله چې دا چی دي نرم دي. لاس یې اور ته نږدې کړلو پاته ورته ولګېدله چې دا چی دی اور ګرم دی. لاس یې کولر هوا ته نږدې کړلو کولر هوا سړه دی پاته ورته ولګېدله. مس یې کړلو یعنې لمس یې کړلو. نو څه کله انسان خپله ګرمۍ کې روژه وساتي الوږه و تنده برداشت کړي نو بیا هغه یو انسان چې هغه غریب دی چې هغه ټول عمر غریباني سره دست به ګریبان دی نو هغه امیر ته بیا د هغه غریب د تندې د ګرمۍ د سړه د الوږې پاته ورته ولګېږي. لیرک علی الضعیف ضعیف باندې چې وکړي رحم کرم وکړي. د ضعیفه قسم قسم سره یو انسان بدن نه کمزوری دی ضعیف دی شپېته اویا کاله عمر دی مزدوري نشي کولی خواري نشي کولی مخکې بیخه مزدوري کوله شریکي به کوله زمینداره به کوله حتنن بدن نه کمزوری شوی دی ضعیف شوی دی. روژې نه بغیر ما و تو د وظیفه ذمهداري جوړیږي د انسانیت تقاضا ده دی چې هغه باندې چې وکړو فهم وکړو. یا ضعیف دی مال و دولت لحاظ سره غریب دی یا نه ضعیف دی عمر لحاظ سره
عمر تیر شوی دی یا نه ضعیف دی تعلقاتو لحاظ سره که چیرې چا تعلقات وي یار دوستی زیات وي هغه کچرې ته لوړ شي کوم دفتر ته لوړ شي هغه کار زر کیږي اما هغه یو انسان چې هغه تعلقات یې نشته دي ښه نیک صالح سړی دی کوم دفتر ته لوړ شي چوکې خبرې ته غوږ نه چوي چوکې کار نه ورته کوي دغه وخت لیارې کاله ضعیف باندې هغه چې وکړي رکیک شي رکیک یعنې هغه زړه یې نرم شي نو د لیارې کاله ضعیف خو هغه ضعیف بدن لحاظ سره دی مال و دولت لحاظ سره دی عمر لحاظ سره دی تعلقاتو لحاظ سره دی و یرحم الجایع هغه څوک چې هغه جایع دی وږی دی لوږه رژي کې دي کله ولیدله چې د لوږې څه خلته مزه وي نو بیا هغه یو انسان چې غریب دی هر وخت یې خلخانه وږي وي محنت کوي خواري کوي مزدوري کوي تکلیف کوي لیکن مشکلات دي منګیی دي تکالیفو کې گرفتار دی هغه چې وکړي رحم ورباندې وکړي نو دا حدیث ته مسترګې وغړوو د پیغمبر اکرم مبارک حدیث دی چې د رژې واجب شونې سبب علت چې دی معاشره کې جامعه کې د خدای مخلوقو منځه مساوات برابري قایم شي نو زه ورته هم څه روژه ساتو ما ورته سره هم د بل غریب احساس وي هغه ته لږه میوه واخلو هغه ته لږه سبزي واخلو هغه ته لږه غوښه واخلو بیا دی ما ورته روژه الله خداوند متعال ما ورته نه قبلوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته